د حضرت علي بن معبد رحمت الله علیه د کرایې د مکان نه په خاورې سره خط اچول. علي بن معبد رحمت الله علیه یو محدث دی، فرمایي چې زه یو د کرایې په مکان کې اوسېدم. یو وارې ما څه ولیکل او د هغې د وچولو دپاره د خاورې ضرورت شو. کچه دیوالو ما ته خیال راغی چې د دې نه لږه غوندې راوګروم او په خط واچوم. بیا خیال راغی چې مکان د کرایې دی چې د اوسېدو دپاره په کرایې اخیستی شوی دی، نه د خاورې اخیستو دپاره. خو ورسره مې دا خیال راغی چې دې دومره لږه خاوره کې څه باک دی، معمولي څیز دی. ما خاوره واخیسته. د شپې مې په خوب کې ولیدل چې یو صاحب ولاړ دی او دا فرمایي چې سبا قیامت کې به درته پته ولګي چې معمولي خاوره ده څه څیز دی. پیدا کې لګي سبا به معلومه شي. په ظاهر کې مطلب یې دا دی چې د تقوا درجې ډېرې زیاتې دي. کامله درجه یې یقینا دا ده چې د دې نه هم ځان وساتلی شي، اگر چې په عامو حالاتو کې معمولي څیز شمار و او دا جایز کېدو په حد کې و.